هغه علما چې زمونږ په عصر کې د محترم ورونو د هغو د ژوند متعلق علم یې چېرته حاصل کړ، په کومو تکلیفونو سره هغوی د علم حاصل کړی دی. ستاسو د علم ابتدا د کوم ځای نه وشوه؟ ناظره یا حفظ چې ورته وایي دا د کوم ځای نه مو حاصل کړ شیخ صاحب محترم؟ که ستاسو د علم سره شوق و چې ورته کېناستئ که نه کور طرف نه بس زور و چې پلار مور یې هغه وایي نه بچیه ته به علم حاصلوې؟ زما پلار خو زما د سني تمیز نه مخکې فوت شوی و. زما یو ورور مشر الله دې وبخښي هغه هم عالم و، طالب علم و. ما هغه ته وویل چې ما هم د علم دپاره ځان سره بوځه. شیخ صاحب محترم دې سره سره د دورې ترتیب هم غټه دوره یا وړه دوره دا کوم ځای کې دا هم ترتیب هم کوم ځای کې ځان دپاره برابر کړه دا هم چا سره کړې ده؟ ما خو بل ډېر خلک ناست دي او دې شیخ عبدالصمد صاحب ته وایي مونږ ته یو حدیث ووایه. هغه په دې څنګل به وعلم هلک شاب عبدالعزیز ته ورسوه. ما ورته په دې خوب کې وویل چې ما خو زه خو ابتدایي کتابونه وایم چې سبا پاڅېدم ما له مولوي صاحب ما داسې خوب لیدلی ویله بس دوره وکوئ. هر یو استاد سره به چې کېناستو هغه به دا ویل چې حدیث دا دی زموږ مذهب دا دی د دې حدیث نه جواب دا دی. نو زه خو اول ورځ شکي شوم. الحمدلله بس ما لایبرري کې مې عهد وکړو چې بس نن اهل حدیث نو ما ته د اهل حدیث ته چا دعوت هم نه راکړی او دا هم نه راکړی. شیخ صاحب محترم لکه تاسو ویل چې په سایکل باندې به درس ته راتلی مالي مشکلات بدني مشکلات ډېر به تاسو ګاللي په دې سلسله کې. یا ملګري ته ورسېدم هغه ویلې کوشه مالې کوزېږم نه لغوندې پیسې مې راوړې دي چې درکړم او ځم نو جیب ته مې لاس کړم هېڅ هم نه و. ما یاره معافي غواړم ما سره ما سوچ مې کولو بیا ما ته په سوچ کې یاد راغی چې هلته ما امتیازي کړم دلته رانه چېرته خوځېدلي. شیخ صاحب پېښور ته راتلل او دلته دعوتي سفر شروع کول دا د کله نه پیل شو دلته هغه دعوت ابتدا څنګه و هغه که تاسو ملګرو ته وضاحت وشي سختیانې او تکلیفونه؟ تو بلۍ ته وختو څوک دی خو دا سنګباري شروع شو. زمونږ تقریبا 8 کسان زخمیان شوي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو یو نوی پروګرام یو نوی سلسله هغه علما چې زمونږ په عصر کې د محترم ورونو د هغو د ژوند متعلق علم یې چېرته حاصل کړ، په کومو تکلیفونو سره هغوی د علم حاصل کړی دی. ځکه ورمو ته چې د هغو نه علم حاصله او علم ته زده کوو نو موږ سره قدر نه وي، خو چې کله وپېژنو چې لکه دې سړي په دې علم باندې دومره تکلیفونه تېر کړي دومره سختیو سره دې ته د علم حاصل شوی دی نو انشاءالله قدر به زما او ستا په زړه کې کینی. او زه فکر کوم چې ډېر هغه خلک چې اهل حدیث دي هغو ته هم دغه د علماو سیرت صحیح نه معلوم. نو زموږ مقصد پکې همدا چې دا علما خلکو ته په صحیح معنو سره وروپېژنو. په دې سلسله کې موږ سره نن شیخ صاحب بابای سلفیت شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب دی هغو متعلق د هغه د ژوند متعلق خبرې به هغو سره کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی ویو. جزاکم الله خیره. شیخ صاحب محترم اولنی سوال زمونږ دا دی چې ستاسو د علم ابتدا د کوم ځای نه وشوه؟ ناظره یا حفظ چې ورته وایي دا د کوم ځای نه مو حاصل کړ شیخ صاحب محترم؟ دا ابتدا خو زمونږ د خپل کلي امام صاحب نه شوی و. بیا مونږ لاړو زمونږ سره کلی دی کوردر ورته وایي هلته نه ما ناظره وکړو فارسي څه کتابونه مې ولوستل او څه خط و کتابت مې زده کړو. کوردر کلی دی هغې کې یو علاالدین صاحب و زما استاد هغې نه مې ناظره ویل دي. دا فارسي مارسي کتابونه یو استاد و فقیرشاه استاد هغه هم دغه د کلي و هغې نه مې دا فارسي کتابونه او لیک مې کم زده کړی. شیخ صاحب سوال لا دی چې ډېر خلک داسې چې هغه علم ته خپله زړه نه کېږي خو د کور د مور او پلار د وجې نه چې لکه زه ته علم حاصل کړه ستاسو د علم سره شوق و چې ورته کېناستئ که نه کور طرف نه بس زور و چې پلار مور یې هغه وایي نه بچیه ته به علم حاصلوې څه سلسله وه؟ زما پلار خو زما د سني تمیز نه مخکې فوت شوی و او مور مې هم په هېڅ باندې نه پوهېده غریبه امي هم ښځه وه. الله تعالی زما په زړه کې خپل شوق اچولی. دا شوق د وجې نه زما یو ورور مشر الله دې وبخښي هغه هم عالم و طالب علم و. ما هغه ته وویل چې ما هم د علم دپاره ځان سره بوځه. هغه چې روان کړو نو اول دغه کوردر کلي کې زه یې پرېښودم او هغه
ما هلته نادره وویله او الله دې در سره ښه وکړي دا فارسي کتابونه مې وویله دا زما خپل شوق و. خپل شوق. شیخ صاحب محترم دې سره سره مثال د علم ابتدایي چې هغه نحو صرف او د فنونو کتابونه دا هم په کوم ځای کې ویلې دی؟ دې ابتدا هم د کوم ځای نه وکړله شیخ صاحب محترم؟ د دې ابتدا په دې بازخیلو کې یو مدرسه وه، مدرسه صدیقیه شهیدان. نو هلته زما یو استاد و عبدالصمد نومېده، دی د میا کلي و، د باجوړ د میا کلي. هغې نه ما دا صرف نحو کتابونه ټول هغې نه ویل دي، تر منطق پورې تر شاطبي وغیره. او هغه بیا الله دې وبخي فوت شو. شیخ صاحب محترم دې سره سره د دورې ترتیب هم غټه دوره یا وړه دوره دا کوم ځای کې دا هم ترتیب هم کوم ځای کې ځان دپاره برابر کړه دا هم چا سره کړې ده؟ دا وضاحت ملګرو ته وشي. خبره دا ده چې ما دا واړه کتابونه ویلو، دغه عبدالصمد مولوي صاحب ښه عالم و، فني عالم و، خو تقریر امامت خطابت نشو کولی. نو یو ورځ زه او هغه په دې لنډي اخون احمد کې وم. ما خو بللو چې ډېر خلک ناست دي او دې شیخ عبدالصمد صاحب ته وایي چې موږ ته یو حدیث ووایه. هغه په دې څنګل به وعالم هلک شعب عبدالعزیز ته ورته ما ورته په دې خوب کې وویل چې ما خو زه خو ابتدایي کتابونه وایم او تا دوره کړې ته ورته ووایه. نه بس اصرار یې وکړه چې ته ووایه. بیا ما وویل یو حدیث مې ورته ویل په خوب کې چې سبا پاڅېدم ما ویل مولوي صاحب ما داسې خوب لیدلی. ویل بس دوره وکړه، دوره وکړه. ما ویل څنګه دوره کوم؟ زه خو ابتدایي کتابونه وایم. ویل نه ویل ته دوره وکړه که نور کتابونه دې وویلي شو د الله په فضل او کرم سره ستا به دغه یو که چې او دې نه ویلی شو نو په دې حدیثو کې برکت دی، ستا کار به کېږي. بیا هغه وخت کې د پنجپیریت ابتدا و، خو جماعتونو کې چا نه پرېښودو. ما یو سایکل واخیستو 120 روپۍ باندې، نو په هغې به سړېدم. دغه ځای محمد خان صاحب جماعت ته به راتلم، هلته مې چې کوم دی نو دوره کوله. او د دورې په دوران کې هر یو استاد سره به چې کېناستو هغه به دا ویل چې حدیث دا دی، زموږ مذهب دا دی، د دې حدیث نه جواب دا دی. نو زه خو اول ورځ شکي شوم. د شیخ عبدالصمد صاحب ته ما ویل یار داسې کار دی چې زموږ حدیث دا دی او زموږ مذهب دا دی او جواب دا دی، دا څنګه مسله دی؟ هغه راته وویل شیخ الحدیث چې تکړه حنفي نه وي نو طالب چې دوره کوي نو هغه شافعي کېږي. هغه وخت کې د اهل حدیث تصور نه و، نو دا د 65 خبره. نو ما خو چونکې دا فقه کتابونه د خلاصې نه نیولې تر اخره هدایه پورې سبقن مې ویلو. نو هغې کې ما پکې دا هم ویلو که څوک یو حنفي شافعي سي نو تعذیر به ورکوي، یا تعذیر 29 دورې دي، او که شافعي حنفي شي نو مرحبا دی، هېڅ ورله نشته. خیر دا دوره م کول. یو ورځ یو طالب تپوس وکړو، تپوس کې وویل مولوي صاحب نوم چکیسر مولوي صاحب نومېده، حسن ابرار مولوي صاحب په دې دغه کې اوسېدو د اوداره کې. نو هغې نه تپوس وکړه. دی نورو نه خو دومره تپوس نشو کولی، خو دی ډېر طبیعتي و او طالبانو سره به یې خبرې اترې کولې او دغه یې تکیه کلام یې ټېغه کو. هغه ویل استاد دا څنګه چل دی چې هر یو استاد سره کښېنو وایي حدیث دا دی او زموږ مذهب دا دی، جواب دا دی. نو طالب ویل چې دا زموږ حدیثونه څه شو چې زموږ استدلال. هغه څه جواب کوشش وکړو، جواب ته ونه شو. نو ویل سبا یې به درته ووایم
چې سبا راغله خو تعلیم نه خو دا سوال یېرو او زه خو د اول ورځ نه چې کوم شکې شوم زه ورسره کېناستم ویل طالب پرونی سوال بیا وکړه پرونی سوال یې وکړو نو حسن ابرار صاحب د الله تعالی د مغفرت نصیب کړي ډېر خوشطبع سړی و هغه ورته وویل دوباره تپوس وکړو نو ویل ټېغه که تا نه یېر نه دی ویلی ویل نه هغه ونه ویل ما ویله چې ما ورته ویل شیخ صاحب دا خو ډېر اهم سوال دی څنګه یېرېږي سړي نه بیا هغې ویل خبره داسې دی چې زمونږ دا مستدلات هغه طرف ته د تلي شام او مصر او دغه طرف ته ځکه چې هلته شافیان اوسېږي او هغوی مستدلات دې خوا راغلي دي دې دپاره چې مونږ د یو بل د جواب تدریب وکړو لا هم پرېښو شو مونږ کاپیانو کې ولیکلو چې هم لیکلو نو بیا خبره داسې وه چې الله په فضل و کرم سره هغه دوره پوره شو دوره پوره کېدو نو وروسته دا کتابونه م کتلم یو ورځ د یونیورسټۍ ته لاړم د یونیورسټۍ کې مولانا عبدالله جان صاحب د تاکال د هغې زوی و عبدالرحمن نومېده هغه د لایبرري مشر و زه ننوتم ما خو نه پېژانده خو هغه پېژاندم ستمش وغیره وشو نو کېناستم په میز باندې حجت الله البالغه پروت چې هغه همداسې ما واړولو د ټولو نه مخکې په دې عبارت باندې زما سترګې ولګېدې چې اذا بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا اطاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا الحديث واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين الحمد لله بس ما لابرای کې مې عهد وکړو چې بس نن اهل حدیث نو ما ته د اهل حدیث څوک چا دعوت هم نه راکړی او دغه هم نه راکړی بس دغه مې وویل دوره مې وکړو او بیا دا اصل وجه چې کوم دی دا عبارت شو زما د اهل حدیث کې شیخ صاحب محترم ډیر خلک لکه دا اعتراضات هم کوي چې اهل حدیث چې یو کس کېږي نو هغه په مفتو کې نه کېږي هغه ته پیسې او مال او ریالونه او دا ورکول کېږي تاسو خو شیخ صاحب قصه وکړه چې دې کې هېڅ دا شی نه و نو تاسو ته څه د پیسو افر وکړو نه خپل بس تحقیق او دې مجبوره کړې تاسو اصل کې خبره دا دی که نه دا وخت د مادې دی کوم وخت کې چې زموږ وخت هغه وخت کې ماده نه وه نه چا پیسې پیژندل نه چا کجوري پیژندل نه چا چې کوم ریالونه پیژندل هغه وخت کې هېڅ هم نه لہذا الحمدلله موږ چې کوم صرف د الله فضل او کرم او مهرباني او خپل شوق او خپل مطالعه د وجه نه شو شیخ صاحب محترم لکه تاسو ویل چې په سایکل باندې به درس ته راتلی مالي مشکلات بدني مشکلات ډېر به تاسو ګاللي په دې سلسله کې خلک وایي د علم په تیار حاصلېږي څه مشکلات شیخ صاحب مشکلات خو دا و چې زه ما دغه سایکل په قرض باندې اخیستی قرض باندې نو هغه زما وخت کې زما د امام غزالي او کتاب مې لوستی اوس نوم رانه هېر دی هغې کې دا خبره لیکلو چې امتیاز یې کوې نو د الله نوم چې په کوم کاغذ کې هغه به هم در سره نه نو ما لږ غوندې پیسې پیدا کړې دا 120 ما په قرض باندې اخیستی که نه خو لږ پیسې مې پیدا کړې وه هغه چا نه چې مې قرض اخیستی زه لاړم ویل چې هغې ته پیسې ورکوم که ټول نه وي لږ غوندې خو به ورکړم لارې کې امتیاز یې راغی نو زما جیب نه سامان وایسته د سایکل ګدۍ لاندې مې کېښود چې هغې لاندې مې کېښود دغه مې وکړو امتیاز مې وکړو بیا اودس مې وکړو دا نه هېر شو چې ما سامان دلته ایښی دی بس په سایکل مې خپه واړول روان شوم او په دې هم پوه نه شوم چې ما نه دا شی وغورځېد او نه غورځېد چې ملګري ته ورسېدم هغې ویلې کوز شه ما ویلې کوزېږم نه لږ غوندې پیسې مې راوړې دي چې درکړم او ځم نو جیب ته مې لاس کړم هېڅ هم نه و نو ما ویل یاره معافي غواړم ما سوچ مې کولو بیا ما ته په سوچ کې یاد راغی چې هلته چې ما امتیاز یې کړی دلته رانشسته خوځېدلي هغه نه مې ژر معافي وغوښتم ما ویل یاره الله دې درته ښه وکړي تا را سره احسان کړی دی خو ما سره لږې غوندې پیسې راغلې وي ما ویلې چې زه ورکړم ورو ورو به ورکوم که نه هغه ویل خیر دی الله دې دله نور درکړي
بیا به راکړي نشته ته لاړم نو داسې تکلیفونه وم که نه هغه دا د پیسو تکلیفونه خو پرېږده هغه زمانه د وظیفې غوښتو وظیفه نو هغه کې مونږ سره واړه ماشومان وونه ما خپله چې کوم نه وظیفه غوښتی نه شو نو اکثر غرمه کې به چې کوم دی نو مونږ روټۍ نه خوړلو ځکه چې وظیفه غوښتو والا څوک وونه نو دغسې حال دی شیخ صاحب د علم په حصول کې د بعضې استادانو سره د چا محبت ډېرې ټول محبوبي خو بعضې ډېر خوښي ستاسو داسې خوښ استاد چې تاسو یې ډېر مینه مو سره او محبت مو سره و زمونږ دلته حنفي استادانو کې خو همدغه حسن الابرار صاحب ډېر طبیعتي سړی و که نه دې سره محبت و د اهل حدیث استادانو سره چې کراچۍ ته بیا لاړم کراچۍ کې مې دا فنون مو ویلو بیا دوباره دوره مې وکړو که نه هلته زما دوه استادانو په دغه کې دارالحدیث رحمانیه کې یو زما په نوم باندې عبدالعزیز د هغې نوم دا فیصل آباد و هغه ما سره به ډېر شفقت کوم او لارښودنې به کوله داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه بل زما استاد د ملتانو کرم الدین نوم یې ده الله تعالی دواړو ته مغفرت نصیب کړي خو دا کرم الدین مولوي صاحب زیات شفیق و د هغې نه ځکه چې د دې کرم الدین مولوي صاحب ډېر توجه دې ته و چې ما ته یو کتاب راکړي ما ته وایي چې پلاني کتاب واخله پلاني کتاب واخله د اهل حدیثو چې کوم نو زما یادېږي نصب الرایم هغه را باندې اخیسته و او تحقیق الکلام هم چې کوم دی نو هغه راته راکړه و مفته او نور هم داسې کتابونه چې کوم د اهل حدیثو مسلک سره متعلق و هغه به ما ته راکول او راښودنه به کول چې دا نیل راتار هم هغه را باندې اخیسته و هغه وخت کې دې دواړو سره زما ډېره مینه وه او بیا هغې نه دارالسلام ته لاړو دارالسلام کې چې کوم دی نو زما یو استاد و مفتي عبدالقهار صاحب هغې نه ترمذي ویلو هغه ډېر مشفق و ما سره شیخ صاحب محترم چې کله فارغ شولې نو سړي سره دا غمي چې ورګه کورم را په غاړه دی امامتي هم نشته نو تاسو ابتدا د خپل درس و تدریس دا د کوم ځای نه وکړله دې کې درس و تدریس خو ابتدا د دې نه چې ما کله بخاري ویلو په دارالسلام کې هغې سره سره چې کوم دی نو یو درې کتابونه یې راته راکړو چې دا دوره هم کوه او دا درې کتابونه م طالبانو ته ووایم هغې کې یو مراف الارواح و یو دوه نورو زما نه ذهن نه اوس فلحال ووته یاد به شي راته هلته بیا چې فارغ شوم نو دلته کراچۍ کې یو مدرسه وه بحرالعلوم سعودیه په نوم باندې هغې کې مدرس شوم او تدریس مې کوه هلته شیخ صاحب پېښور ته راتلل او دلته دعوتي سفر شروع کول دا د کله نه پیل شو دلته هغه دعوت ابتدا څنګه و هغه که تاسو ملګرو ته وضاحت وشي سختیانې او تکلیفونه هغه داسې ده چې زه کراچۍ کې وم او دکتر شمس دی الله وبخښي هغه ما مکنجن کې و هغې او ما داسې خط و کتابند باندې دا خبرې اترې وشوې چې یاره صوبه سرحد کې یو مدرسه داسې په کار ده چې د اهل حدیثو ترجمان وي ما ویله ښه دی ما ویل داسې بندوبست کوو نو ته هم فارغ شه ما ویل زه خو فارغ شوی یم او ته هم فارغ شه ما ویله ما مکنجن ده چې هغه ځای نه هغه فارغ شو نو بیا دوباره خط و کتابت سره موږ خبرې اترې کولې نو موږ دا طی کړه دواړو چې مدرسه په کار ده بیا بالفعل موږ مدرسه په ریګي کې جوړه کړه مدرسه جامعة السلفیه په نوم باندې بیا څه وجوهاتو په بنا باندې دغې نه خو لاړو د ریګي نه او بیا زه خو دا کراچۍ کې هم لا راغلی نوم ډاکټر صاحب چې کوم نه ریګي پرې خو د خپل کور سره مخې ته یو توت ونه وه د هغې کور مخې ته هغې لاندې به ناست و چې څوک راتلل نو سبق به ورته ویلی که نه راتلل بیا
74 کې چې کوم دی نو زه حج ته لاړم. په دې کې د سپینې وړۍ تقریبا عبدالعظیم مولوي صاحب او څه 10 کسان چې کوم دی د دې د کورنۍ هغوی هم حج ته راغلي. ما ورسره خبرې اترې حج مې ورباندې وکړو، ومې ګرځول. بیا چې د هغه ځای نه واپس رالو، ډاکټر صاحب ته ما وویل چې اره روژې نه وروسته به زه درځم، ما دپاره کور د کرایه بندوبست وکړه، خو چا ته وایم چې دی راځي او موږ مدرسه جوړو. نو هغه سره د الله مغفرت نصیب کړي. د هغې ما د کرایه باندې کور وکړه په ارباب روډ باندې. نه کرایه خو نه، خو هغه سړی زموږ دوست و، د هغې هم دوست و، زما هم دوست و، علي حدیث مو هغې کې د هغې کې اوسېده. بیا څه موده پس تقریبا یو میاشته پورې هغې کې اوسېدلم، بیا هم په کرایه باندې واخیستم. نو بیا الله در سره ښه وکړي، ما د خبرې یېرېږي څه مې ویلو. د دعوت چې په تاکال کې مدرسه شروع کړو، مدرسه شروع کړو، نو بیا د حج نه چې واپس شو، ما درته ویلې چې چاته وایم زه رمضان نه وروسته درځم. رمضان نه وروسته رالم او دا عیدګاه جماعت کې هلته کوم تاکال کې چې هلته چاله غوندې دا عیدګاه و، او عیدګاه سره چې کوم دا کمرې چې اوس جوړې دي دغه ځای څوک یو ارباب و هغه راکړو. په هغې کې مدرسه شروع کړو. چې شروع م کړو نو موږ سره څه وونه، نو بیا ما ډاکټر صاحب ته وویل چې یاره دا طالبان وظیفې ټولوي، دا وظیفې ټولولو خو دا ابتدا نه په سوال باندې چې کوم نه شروع کړو، دا ښه خبره نه دی، کوشش دا کوو چې روټۍ وله ورکړو. ویل ښه. بس هغه وخت کې 6 روپۍ باندې چې 45 هلکانو 6 روپۍ باندې زموږ انډۍ کونډۍ جوړېدو. نو دا باورچي هم نه و. کله به چې کوم نه سبق به وویل هغه به منډه کړ څمڅمه پکې واله، کله به ما منډه کړ څمڅمه پکې واله. په دغه طریقې سره چې کوم نه نو کال زموږ پوره شو. او په کال کې چې کوم نه زموږ بیا هم جلسه وکړه. جلسه نه وروسته چې کوم نه نو الحمدلله بیا لږ لږ کار کردم. شیخ صاحب محترم، د دعوتي مراحلو کې خو حتماً تکلیفات چې هغې وهل ټکول او د خلکو مخالفت، ځکه نوې عقیده په هغه نن نه تقریبا یو 40-50 کاله مخکې دا ډېر ناشنا خلکو ته معلومېده. څه داسې ناشنا واقع او داسې تاسو سره راپېښ شوي د مخالفینو طرف نه ملګرو ته ذکر کړی شي، تکالیف چې تاسو دا کړي؟ تکالیف خو ډېر شوي دي، خو هغې کې لوی تکلیف دا و چې شیخ جمیل الرحمن صاحب چې کله دا خپل ګوند جوړ کړو، نو د دوی ملګرو یو مناظره جوړ کړو د فضل حق سوات والا سره. نو هغې کې مناظر شیخ غلام الله رحمتي و، الله تعالی د مغفرت نصیب کړي. زه او دا حبیب الله مولوي صاحب هم ورسره و. زه خو ما ته دعوت هم نه و راکړی شوی. زه خو هسې لاړم، ما ویل چې یاره زموږ د علي حدیثو دغه دی او زما خو ګوند مسله نه دی، زما خو مذهب دی. چې لاړو نو بریکوټ په تحصیل جماعت کې موږ ناست وو، 1.5 ګنټه مې انتظار وکړو دا پنجپیریان رانغلل. هغې نه وروسته یو ایسوچو راغی، ویلی وځئ دا د سرکاري جماعت دی، موږ دغه ته نه پرېږدو، مناظرې ته دلته نه پرېږدو. ما ورته ویل جی داسې کار وکړه چې یو پرځه کې راته ولیکه، ځکه چې دا خلک بیا وایي چې دوی وتښتېدل. نو ما ویل چې وځئ تاسو وایي چې پرچه ولیکه، جابرانه انداز باندې دا خبره وکړم. نو بیا موږ راووتو، دا کتابونه هم چې کوم نه ډاکسن کې کېښودل، په دې کې د مچو غوندې چېرته دغه را پیدا شول پنجپیریان، څوک بلۍ ته وختو، څوک دې خوا دا سنګباري شروع شو.
زمونږ تقریبا 8 کسان زخمیان شوي او زه ملګرو نه پرېښودم ګاډۍ نه کوزېدو ته زه په زور کوز شوم ایسوچو سره چې اوس دی زم پاس نه یو پنجبرې را باندې دومره کمر راوغورځوه چې وغورځولو نو الله پاک زه بچ کړم ایسوچو په دې سر ولګېده غریب چې کوم دی ټول ولهان شو د وینې نه بیا هغوی زمونږ ګاډۍ دغه ته تېر ته یې دغه هم یې ښه و کاڼي یې ښه و نو په دې کې د ډریور دی مشرف هغه سره تمانچه او تمانچه وویستله ما ورته پام کوه چې ډزونه کې ماله موږ سره یو تمانچه دی او دا خلک به کراشنکول او به هغو سره وځي بس هغه تمانچه وخوځله خلکو نه چې کوم دی لارې ځان ته جوړ کړ موږ ته ووتو نو دا پارلې ته لاړو هر یو سړی خپله یکا دوکا پارلې ته ورسېده خپله بیا هلته لغونده جلسه غونده جوړ کړه او دا د طائف واقعات هم بیان کړو نور واقعات هم بیان کړو ملګرو ته تسلي ورکړو ابتدایي ملهم پټۍ هم وشو دغه ملګرو ته چې هغوی د عقیده هغوی ته په پلیټ کې ملاو شوې ده دې علماو داسې تکلیفونه په دې عقیده باندې تیر کړي دي اوس خو نن سبا که موږ ته په کور کې لوی چې بس فلانې مسلې باندې به عمل نه کوي علما ته غټ تکلیف دی وهل موږ نه دي خوړلي ټکول موږ نه دي لیدلي کور نه شړل پکې موږ نه دي لیدلي داسې تکلیف اوس د عقیده په دې خیبر پښتونخوا دغې خوره شوې شیخ صاحب محترم ستاسو اوس پورې څومره کتابونه تاسو لیکلي دي هکه ملګرو ته وضاحت کتابونه خو ما مستقل لوی کتاب نه دی لیکلی د هر یو مسله باندې یو رساله مې لیکلی هغه چې ټول رسالې دغه کې نو تقریبا 115 جوړي 115 شیخ صاحب محترم تر اوسه پورې ستاسو نه چې فارغ شوي دي طلبا شاګردان څومره پورې بسې اندازې مطابق یاره څه ووایم نو هغه خو به د رجسټر نه پته لګي هغه د رجسټر نه تپوس وکړه چې رجسټر کې څومره طلبا خو الحمدلله ډېر دي هلکان جنکۍ او زه الله تعالی نه ډېر شکرګزار یم چې جنکۍ څومره فارغې شوي دي هغه هر یو جنۍ چې خپل ځای کې حلقه جوړه کړې ده کم از کم هر یو جنۍ سره 100 کسانې خو وي نو 300 400 500 پورې او بل دا د الله احسان دی په ما باندې چې په دې څنګه چې موږ د طالبانو د خوراک دپاره اول بندوبست کړو دا دویمه احسان په ما باندې الله دا دی چې د ټولو نه مخکې د جنکو مدرسه په دې صوبه صحت ما شروع کړی نه په حنفیانو کې او نه په نورو کې ما شروع کړم هغې نه وروسته الحمدلله بیا جنکو مدرسې چې کوم دی نو عامې شوې شیخ صاحب محترم دا نوي ځوانان چې کله فارغ شي په معاشره کې بالکل ورک شي ځکه د اهلیدسو د مدارسو نه ډېر خلک غټې دورې وکړي بس بیا معلوم نه هغو ته یو نصیحت شیخ صاحب خاص کر د مالي پریشاني هغه دومره باعث شي بس بهر ملکونو ته راشي هغه درسونه چې 9 10 12 کاله پې تېر کړي بس هغه بالکل صفر ته ورسېږي هغو ته یو نصیحت شیخ صاحب وشي چې بس دا نصیحت خو دا دی پرونو که خبره چې هفته پورې مردان کې مې بیان کوم هغه دا دی چې الله باندې توکل وکړي که نه الله پاک وایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا خو مونږ وایو خو یقین پې نشته وشي د که ملای نوم وای چې یاره که دا مسله بیان کم نو زه به خورم څه امامن د مې موشکړي زه به اوسېږم چلته خو که زمونږ یو دا یقین جوړ شي چې هر څه الله کوي الله به یرزقه من حیث لا یحتسب دی الله به رزق راکوي خو دا مسله کول دي خو زه خپل طالبانو ته دا وایم چې زه ته دا خبره کوز کوي چې مونږ دا علم د الله دپاره کوو او که زه کې دا خبره وي چې زه یو علم وکړم او سند به راته حاصل شي او پلانې ځای کې به داسې شم او پلانې ځای کې به داسې شم سعودي ته به لاړ شم نو دې نه بیا هغه مادیت ته چې کوم دی نو میلان کېږي او
حق طرف ته یا چې کوم دی نو دعوت طرف ته میدان نه وي بیا. شیخ صاحب یو بل اخرنی نصیحت دی ملګرو ته د افراط او تفریط نه د علم په حصول کې ډیر خلک یو طرف ته افراط او بل د کې نصیحت دی ملګرو ته ځوانانو ته وشي طلباو ته فارغین ته چې بس ځان وساتي د افراط تفریط نه. بس مونږ خو همدا وایو چې افراط او تفریط کې هیڅ کار دغه نشته دی. که زیاتی کوي نو هم الله دې پې نسي او که کمی کوي نو هم الله دې پې نسي. نو پکار دا ده چې افراط او تفریط نه ځان وساتلی شي او بل دا ده چې د تبلیغ په او د دعوت په مجال کې دا یو ډېر ضروري شی دی چې هر یو سړي سره به ته اتفاق او اتحاد کوي خو هغه ستا په مذهب باندې وي او که نه وي. بیا لا خبره ده چې د هغې مذهب خپلول دا ځان له خبره ده خو دومره دی چې هغه سړي د جلب کولو لپاره دا ډېر لوی شی ده. او بله دا خبره کوم زه دې ملګرو ته چې علماو سره خو هغه بریلی وي که دیوبندی وي که بل یو وي هغې سره ورانوی به نه علماو سره به جوړه ساتئ. قیده ستا د خپل د انشاءالله چې ته صحیح واقع علی حدیث نو په تا باندې هغه نشي غالبېدی او ته به پرې غالبېږي. لہذا هغوی سره د دعوت دپاره نرمي کول هغوی سره کېناستل پاڅېدل راتګ تلل دا ډېر ضروري شی دی. شیخ صاحب جزاک الله خیر ډیره مننه موږ ته موقع راکړه الله مبارک درنه الله ستاسو ژوند کې برکت واچوي بارک الله فیک. محترم ورونو ان شاء الله یو بل شیخ سره ان شاء الله بل پروګرام به ریکارډ کوو تر هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.